نو چې سړی رامن شو یو به دایره د سخات ورته کوو دا ولې دایره د سخات کې یاره دا ابوالله سمرقندي لیکلي ده چې حضرت عمر کړی وه نو ابوالله سمرقندي محدث دی او فقیه دی دویم دا چې ابوالله سمرقندي لیکلي دی که سفیان ابن عباس دی هغه مجهول دی نو مجهول خبره ته ماته پیش کې دویم دا چې فتاوا سمرقندیه تا لیکلې ده اول خو فتاوا سمرقندیه تا په سترګو نه ده لیدلې نو ته څنګه دا پیش کې کله به وایي حضرت ایوبي لیکلې وه هغه ته خو امر حکم خود بیا د کځه سا هغې کې هیله د کوم ځای نه راغله و ځان له بس دلایل ګو په دې حضرت شیخ القرآن بهترین کتاب لیکلی النشاط عن هیلة الاسقاط لکه هغه زمانه کې دا هیلې الاسقاط به وي او زړې مراحې وګورئ نو په هغې باندې اول کې هغه خطبه هم لیکلې وه دا مال قلیله په خدای کثیره په غم فاحشه ما تا ته وربخلی که دمو ته هر څومره پیسې ایښې وې وې دا مال قلیله په خدای کثیره په نوع دوکا په غم فاحشه ما تا ته وربخلی نو سات به ایښې بڑا بڑا صابون به پیسې به وي کپړې به وي جانماز به روپای به وي مولیان به چاپېره ناست وو نو یو به وي ما تا ته در بخلی نو هغه به ما قبول کړی نو هغه به بل له ورکړ ما تا ته در بخلی نو به ما قبول کړی نو اول به وبخي یو بل ته بیا به پکې حصه اخسته نو هلکه حدیث کې راځي چې چا یو شی چاته وبخه بیا علي کلکل بیاوي فی قیه داسې لکه سپی چې قیو کې بیا سټي نو ته سپی چونی بخو بیا پکې علي اداوی هیله د سقاط ده کارها به خلقاری جمله راست با خدا تدبیر هیله کې رواست کارونه د خلقو سره برابر کې با خدا تدبیر هیله کې رواست د خدای سره بیا هیلې څنګه کې چل ول کې هیله دوه قسمه ده یو ناجایز جایز کول ناروا ده یو هیله د پاره د خلاصولو د مظلوم ده زید تختی امر ورپسې وروړي زید مشرق ته وتښتي او هغه بل راغی هو کوم خواله اته د بل طرف ته لاس نه دی خواله دا د خلاصولو د مظلوم هغه جایز ده